نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الله تعالی په ټولو بندګانانو باندې په یو بل باندې حقوق لازم کړي دي چې دې ته حقوق العباد ویل شي. حقوق العباد یعنی د بندګانانو حقوق دا د دین یو ډیره اهمه شعبه ده او دومره اهمه شعبه ده چې د الله په حقوقو کې خدا نه خواسته سکمه او زیاتې راشي یا کوتاهی راشي یا چې کوم دی د الله په حقوقو کې پوره ادایګي رانی شي نو او هغه سړی په باندې نادم شي او توبه استغفار وباسي نو الله خو ورته معاف کی. لیکن دا بندګانانو حقوق داسې دي چې دا په توبه او په استغفار باندې او په خپېمان کېدو باندې هم چې دی هغه نه معاف کیږي چې ترسو پوری هغه حقدار ته نی رسیدلې یا هغه ته معاف کړي نه وي. ځکه چې حقوق العباد دا په شریعت کې دا د حقوق العباد او معامله دا یو ډیره سنگینه معامله ده. د دغه حقوق العباد سره متعلق د خزي او د خاون دیم په یو بل باندې په شریعت کې په یو بل هغه حقوق لازم کړي دي چې د خزي په خاون باندې حقوق او د خاون په خزي باندې هغه حقوق دي. ځکه چې ګوري شریعت چې دا په حقیقت کې د الله تعالی مقرر شوی قانون دی او نو شریعت چې دی یو طرف ته هغه نظر نه کوي بلکې دواړو جانبینو طرف ته رعایت کوي او هغه طرف ته ګوري او د دې دواړو د پاره هغه د دنیا او د آخرت د صلاح او د فلاح او د کامیابی ضامن وي. دغه وجنا که یو طرف ته د خاون په ذمہ باندې د خزي حقوق لازم کړي دي نو بل طرف ته هم دغه شریعت د خزي په ذمہ باندې د خاون هغه حقوق هم لازم کړي دي او په قران او حدیث کې دا دواړه قسمه د حقوق ادا کولو باندې هغه ډیر زور او تاکید کړي دي چې د خاون باندې چې د کم خزي حقوق وي نو هغه حقوق پابندي وکړي هغه حقوق په داغي ادا کړي او کله چې د خزه باندې د خاون حقوقي نو هغه تم دا پکار دي او هغه باندې دا لازم دي چې دا به د خاون هغه حقوق هغه ادا کړي. دغه وجنا په قران او حدیث کې د دې تاکید راغلی دی. د خاوند د حقوق په باره کې چې په خزه باندې د خاوند کوم حقوق دي نو د خاوند د حقوق په باره کې راغلی دی. الله تعالی فرمایي چې الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. په دې آیات کې الله تعالی سړی ته په خزي باندې فضیلت اخیده نو مطلب د آیات دا دی چې د سړی په خزه باندې فضیلت زکه اخیده چې دا سړی خپل مال په خزه باندې خرج کوي او داغي سرپرستی کوي او داغي چې کوم دی حفاظت کوي او داغي د هر قسمه لحاظ ساتي د دارو درمل او د شانتي د ګرمۍ د یخنۍ داغي د بیماری هر قسمه ذمہ داری چې د خزي وي نو هغه سړی هغه ادا کوي او پاغي باندې مال خرج کوي حفاظت کوي داغي هغه نگرانی کوي او هغه چې د خرابوالي ته نه چي. نو دغه وجنه چې کم دی هغه د سورۃ النساء آیاتونه دي او دغه شانتي د سړی په ذمہ باندې چې د خزي کوم حقوق دي نو داغي په باره کې قران کریم چې کوم دی فرمایي چې ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. په دې د آیات مطلب دا دی چې خاوندانو ته پکار دي چې دوی دي د خپل خزو او حقوقو کې برابروالی اوساتي او په خپل کې د مینې او د محبت ژوند تیر کی. نو دغه وجه ده
چې د نکاح هغه مقصدونه هډیر دي، خو د نکاح په مقصد کې یو دام دی چې د نکاح د وجنه د نکاح مطلب دا شلو چې د خزي او د خاون په منځ کې به مینا او محبت او اخلاص او خلوص پوي او هغه محبت په یو بل ساتي. نو دا عام خبره ده چې هر کله د خزي او د خاون په خپلو کې مینا او محبت وي او خلوص او اخلاص او قدر وي، نو دوی به د یو بل هغه حقوق هم ادا کوي او د یو بل د حقوقو هغه خیال بساتي. خاون به د خزي حقوق ادا کوي او خزه به د خاون حقوق ادا کوي. دی به بالکل چې کوم د دینه رستو کیږي نه. دغه وجنه د خاون په خزه باندې حقوق دومره دي چې په حدیث پاک کې راغلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کچرته د الله نه ما سیوا بل چاته سجده کول رواوي نو ما به خود توی چې د خاوندانو ته سجده وکړي، خو چون کې د الله نه ما سیوا بل چاته سجده روا نه ده، جایز نه ده، نو دغه وجنه زدا حکم نشم کوله. دغه وجنه او بل طرف ته سړی ته دا ویلي خاوند ته چې ګوره د خزي حقوق دا د تا باندې لازم دي. هغه به داسې حقوق دي چې ګورئ د نکاح په وخت کې صرف هغه دوه الفاظو چې هغه ایجاب او قبول وي چې د خزي خپل نفس هغه د سړی ته هغه په نکاح کې ورکړی دی او وی چې بس ما ته قبول کړي. د دغه دوه لفظونو د ادا کولو نه پس هغه د دې خبرې لحاظ ساتل دي چې خپل کو مور پرې خو خپل پرې خو رونه خپلوان پرې خو او خاندان پرې خو کور بار پرې خو خپل کور پرې خو او د خاون کور ته رااله او هغه ورته اجنبي ښکاري دا او ټول ورته اجنبي وو. هغه د خاون خدمت کوي، د خاون د خوراک سکاک تنظیم کوي، داغه د جوړو د وینځلو د استری کولو او دغه شاته د خاون هر قسمه لحاظ ساتي. نو دغه وجنا په خاون باندې د دې هغه حقوق الله لازم کړی دي او د دې چې کم هغه شری جایز حقوق دي هغه به چې کم دی هغه خاون به ادا کوي. کپاغي کې خاون لون تم کوتاهیو کنو هغه ګناګار دی او چې خزه د خاون په حقوقو کې کوتاهیو کا نو چې دی هغه خزه ګناګار ده. دغه وجنا هغه د قران او د حدیث نه په قران او حدیث کې چې د خزي او د خاون په خپلو کې چې کم دا پیوبل باندې حقوق دي نو دا په باندې لازم دي. ولی ځکه چې کم یو حکم د قران او د حدیث نه ثابت شي نو پاغي باندې به عمل کول لازمی وي. دا غینه انکار کفر دی او عمل په نه کول دا جرم دی او د جرم سزا چې کم دی هغه مجرم ته ورکول شي. نو د خزي او د خاون په یو بل باندې هغه حقوق دا د قران او د حدیث نه ثابت دي او د قران او د حدیث مطابق دی به یو بل حقوق ادا کوي. بعض وخت په دې خزه باندې ګوره دا هم فرض ده چې دا به د خاون کور ته یو سړی چې کم دی دنه د خاون د اجازت نه بغیر کور ته داخلېدلو اجازت نه ورکوي او دا په باندې دغه دا چې د خاون چې کم یو کس خوښ نیوي د خزي په هغه رشتہ دارانو کې نو چې د خاون کم یو کس خوښ نیوي نو هغه به هم کور ته چې دی هغه نه رادن نه کوي. دام د دې لپاره ناجایزه هغه حرام ده او د خاون به چې کم دی قدر هغه عزت پکې او هغه به د لپاره به چې کم دی هغه جایز هغه مطالبات پته کوي. دغه وجه په آیات کې چې وایي الرجال قوامون نو قوام دا چې کم دی هغه مشر ته وشي یعنی سرداری او هغه مشرواله دی هغه اوچتواله فضیلت دی. نو د هر یو قوم او قبیله د ملک سردار وي، د قبیله سردار وي، د خپل اهل او عیال سردار وي، مشر وي. نو د شانتي خاون دا د خزي باندې مشر وي. نو لہذا عرفه سلام چې دی هغه به د خاون وي، حکم به د خاون چې دی منل شي. د مشورې په تور باندې خزه د خاون سره خبره کول شي چې د مشورې په تور باندې، لیکن چې کم حکم خاون جایزو کی نو هغه به چې کم دی دا خزه هغه به دامنی. دغه وجنا د خزي او د خاون په مس کې د دغه تعلقات او د حقوق چې کم دی جایز دا په یو بل باندې هغه شریعت اچول دي. دغه وجنا د خاون باندې دا حکم دی او دام په باندې منع ده چې د خزي وهل چې کم دی دا دغه دي دام حرام دي چې خزه به وهل نه کوي. البته یو خزه ده چې هغه نافرمانه ده نو قران داغي د اصلاح درې طریقې خودلې دي. فعزوهن چې کله دا خزه نافرمانه وي نو اول ورته فعزوهن نصيحت وکړه
کپاغي منو شونه نو وهجروهن فی المضاجع بسترتی نه جدا کا، یعنی د یو دغه نه په ما کور کې د یو کمرې نه بل کمرې تلاشه، او کپدیم نشولا نو بیا وضربوهن نو بیا لغون ته دا شانته اوها، خو حلم داسې نه چې هغه ډیر نقصان هغه ته ورسی او هغه چې کم دی په باندې ډیر دردمند شي، صرف هغه د ادب تادیبن په تور باندې چې کم دی هغه والے شي، لیکن عام طور سره چې کومه نافرمانه نو هغه چې کم دی د اصلاح دادری هغه طریقې دا بکې، ځکه چې بعضی وخت کې داسې یو سړی وي چې یاره ما دا ښځه باندې ځکه زما اوچتوالی دی چې دا ښځې ته ما مهر ورکړی دی، نه ښځې ته چې د مهر ورکړی دی نو د هغې په مقابله کې هغه تا ته حلاله شوي ده او د هغې سره ستا هم بستري او جما چې کوم دی روا شوي ده، نو که تا مهر ورکړی دی خو بیا ټول عمر د هغې نه چې کوم دی فایده مخلي او د هغې سره هم بستریم کې، نو چې د هغې سره هم بستریم کې او فایده مخلي، نو دی وجې نه دا به ذهن کې نه چې ما مهر ورکړی دی نو زه چې څه کوم په ښځه باندې به کوم، نه دغې وجې نه الله تعالی دا نه دي کتلي ما تاسو ته اول کې وي چې شریعت هغه دواړو پهلو ته نظر کړی دی چې که یو طرف ته د خاوند د حقوق په خاوند په ذمه د ښځې په ذمه باندې د خاوند حقوق اچولي دي، نو بل طرف ته د خاوند په ذمه باندې د ښځې حقوق اچولي دي، او د دې دواړو ادایګي دا لازمه ده او دا به خامخا چې کم دی ادا کوي، دا د قرآن او د سنت چې کم دی هغه حکم دی، او د دې دواړو ادایګي په دې کې چې د خاندان کې برکت وي او د اسلامی تعلیماتو کې هغه خاندان ډیر خوشاله وي، هغه اهل عیال چې دی ډیر خوشاله وي، دغه وجنه د دې اسلامی تعلیماتو قرآن حدیث باندې د عمل کو د وجنه خاوند به د ښځې حقوق ادا کی او ادا کوي دي، او ښځه به د خاوند چې دی هغه حقوق ادا کی، وما علینا الا البلاغ.